बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद लरम तاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې وي. دوستانو ابراهیم ظالم خپل بچي ولې قتل کړل؟ هغه پسې هغه انټینشن سو، هغه د کیس کې مدعی خپل بچي په قتل کیس کې مدعی او نن هغه قاتل جوړ شو. هغه خپل خلی باندې ونیول شو چې پولیس یې تفتیش کولو، میډیا ته هغه یو بیان ورکړ. هغه بیان دی وجه هغه ونیول شو چې دغه ویل چې دا پښنمی ټیم کې مړ شوی دی، دا پښنمی ټیم کې قتل شوی دی، دا شپې 2 بجې نه دی قتل شوی دی. خبره باندې پولیس هغه گرفتار کو تفتیش چې وکړو. هغه د خبره اعتراف کو چې دا ما قتل کړی دی، ما خزه ما تربور سای غلط تعلقات او هغه واجه ما قتل کو، ما تربور او هغه خزه اور بچي مونږ کور کې شپاوه. ما د ما تربور خزه چې هغه وساوله کمرې کې ودا وا اور دا ما کمرې ته راغله ما خصيصه غلط حرکت باندې مې صحیح کړو ځکه مې مړ کو. خو دوستانو داسې اس خبره نه ده نن سبا چې مونږ یو ریټ باندې چې مور او خور چې دا هغه دکاندار سره ریټ باندې چړل کوي، هغه باندې یو چې د غیرت په نوم باندې قتل کړو. ار ایوا خبره په غیرت په نوم باندې زی او پښتو باندې ختميږي. دوستانو د پښتو خو ډیره درانه و، د پښتو خو داسې پښتو نه و چې داسې خبره چې ته مونږ مشرانو کې نوې شوي. مونږ ته پکار ده چې مونږ خپل چې کوم مشران دي، مونږ پښتنه درانه مشران چې هغه په نقش قدم باندې روان شو. مونږ څه کوو، مونږ غلط کار وکړو او هغې نه بعد یو چې غیرت په نوم باندې مې کړی و. مړه زه داسې غیرت باندې لعنت اچم چې اسلام کې چې یو راغلی دی چې یو چیز ته ښودلی چې دې حد پرې چې وکړي، هغې نه بعد ته اعتبار کول شي. کیدای شي دغې داسې ښځې سره لیندین وي چې هغه یې خپل ښځه او بچي پرېږده، خپل ښځه او بچي پرېښول نه شول. بس اسانه لار دا وه چې یو کس میلمه راغواړه او میلمه چې راغلو نو میلمه یې مړ کړو چې دا ما ښځې څنګه غلط حرکت باندې خپل بچي مړ کړو. زه یم چې هغه کس خو یې ویجلو، خپله ښځه به ویجلې وه، د نور خپل بچي ولې ویجل؟ خپل بچي څه عجبه نه. دغه مطلب ده دغه پسې دغه یو غلط انټینشن و، دغه انټینشن اوبویسلی غلط و چې دغه دومره غټ کار کول. دوستانو مونږ ډېر د معاشرې کې ډېر زیات مونږ پښتو نوم بدنامېږي. زه تاسو ته یو دومره غوندې اپیل کول غواړم چې مونږ د پښتو معاشره چې ده دا ډېره درانه ده او مونږ ته صرف یوه خبره چې ده هغه زه بله کول غواړم چې یو ځای کې رسی چې اپنی دوسروں کی عورتوں کو پاک رہنے دو، آپ کی عورتیں پاک رہیں گی. دوستانو دې خبرې ته که سوچ وکړې مونږ هر سبا هر څوک بل کور کې منظر وي، بل ښځه بل بچي به دی وي او بلې ښځې باندې نظر ساتلی وي. دا غلط دی. مونږ ته پکار دی مخکې به دیوارونه وړو و یوه بل سترګو کې به حیا وه، شرم به هغه شرم او حیا ختمه شوې ده. دوستانو که مونږ نننۍ ویډیو تاسو خوښه شوي مونږ چینل مخه ته سبسکرایب کړئ او ټلې نشان څخه مخه وای. والسلام.